وخت مو لکه منخیل کوم شین بری دی هغې سره موجود یو. تاسو لیدلی شو چې دلته فرش شړشام د هغه نه رلوډېږي پټي نه او دلته د مینځلی شي. واقعا کورمې کومه سبزی دی هغه شروع شوي دی. دا د جون میاشته دی، اکثر جولای کې د کوم شړشامو تخم دی هغه کرلی شي یا جون اینډ شي و هغه نه بعد دا بیا غوټېږي تقریبا اکتوبر نومبر دغو کې بیا دوی سیزن وي. خو دوی دا پیره یو داسې ټریک کړی دی چې جون میاشته کې دوی شړشام رسېدلی دي. دی وخت کې دی ریټ یا ښه وي، مو د ویا خوړل ذایقه یا انتهایي بهترینه دی. کورمې کې هغه خلک چې هغوی سبزی سره ډېر شوق دی، هغوی ته دا التماس دی چې تاسې وخت کوم سبزی دی هغه ته انتظار مه کوئ. که داسې بې وخته سبزی چې کومه دی هغه هغه شي یا څه ورته وایي ورسېږي د هغه ډېرې زیاتې پیدې دي. دا شړشام به اوس همدلته پرچنار کې 150-200 روپۍ به د کیلو خرڅېږي. که مونږ بیا سیزن خبره وکړو نقد سیزن دوران کې دغه کیلو بیا صرف 30 روپۍ وي. واقعا هغه د کرایسس چې کوم دي کې کوم پټي مو سره شانډ شول چې مو له دې کې څه نه کېږي. هغه نه بعد بیا پټرول ډیزل راغلل خو اوسه پورې شانډ دي. نو که اوس هغوی د ټیپر وکړي یا شړشام مه کړي نو هغه سره به کوم وخت نه مخکې به لږ شړشام مه رسېږي او ښه ریټ کې به لوړ شي. مصور به یې دا لږ ورته وښیه چې څومره بهترین مناظر دي او په توړو توړو د پټي نه راباسي او دلته د مینځي او دا به اوس منډیې ته ځي هغه نه بعد به دا ښه ریټ کې خرڅېږي. ویډیو جوړول مطلب دا دی چې کوشش وکړئ وخت سره سره بې وخته یا تاسې داسې سبزی کولی شو. شړشام یو داسې سبزی دی چې دې کې یو زیات محنت نه کېږي، خرچه یې کمه دی او دې نه علاوه خواری یې کمې دي او پیدا یې ورکې زیاته دی. نو دا تاسې لیدلی شئ بهترین ټیپر دې رسېدلی دي. تاسې یې کولی شئ چې دغه وخت ته نیکسټ ایئر شړشام کو دغه ټیم ته به ورسېږي.